د شپې ما ډاکوان لوټ کوي د ورځې ما د سرکاري ډاکوان لوټ کوي. الله وبرکاتو جی قدر منکتونکو دا وغزه محمد اسرار تاسو سلام وړاندې کوم دا وغزه په چکدرا انټرچینج سره دی خو چې کوم دی ولاړې ما دا غټ غټ ګاډي تاسو یې نه دا قطار دغه شان د کوم بیا هغه طرف ته وګورو نو دغه ګاډي هم ولاړ دي او دغه ګاډي هم ولاړ دي نه علاوه چې کوم دی نو هغه طرف ته ولاړ دي ورسته وي چې بده کې بیا د ټماټرو چې کوم ګاډي زی نو هغه هم دلته د بل ورځ چې کوم نو په ولاړ دي او دغه د دې یونین مشران ولاړ دي دې سره چې کوم نه لوړی دي او دینه به تاسو کوم چې د دې غوښتنې څه دي او دا لوړی دي د سره پر راغستې دي کوم دا دغه طرف ته هم دا ګاډي ولاړ دي دا غټ ګاډي دي او دا کرسۍ پرتی دي په دې باندې چې کوم نه دا مظاهرین چې کوم دي دا احتجاج کوونکي نو دی ولاړ دلته کې تاسو وګورئ دا هغه ډرایوران کلندران او د ګاډو مالکان دي څو ورځې نه شي الکا موږ 15 ورځې نه ناشته مطالبه حل شوی نه موږ زونه ورګه صدق یو الله خلق راواله من دا 15 ورځې چې کوم دی ناست دا کرسۍ خو دي خدا دا چې دلته احتجاج کیږي نه خو په تکلیف باندې چې دا تکلیف نه ورکه تاسو مسله صدا خپل نوم راته وایو ولې ناشه مونږ د چګدریو اماد نوم مې ده مونږ د دې د لاسه چې دې موټروي والا موږ سره ډېر غټ جاته راغی سره وش پنا کا 10 روپے چاران 1500 کیجی وزن دي سیواره دا کم کوپر دي دا سړی لارې درنی دې موږ ته زمونږ په 20 ټن کې پاس کا 20 ټن کې موږ سنگل گاډا راکا په 35 ټن کې موږ د سویلر راکا هر سړی ورو په خپل ژوند خلک ستومانه کړه ضروره ځکه د خلک مجبورې نه راغله او په دې ځکه کې ناشته جی ټی روډ باندې د لانجره په موټروي د لانجره موږ له پتا مطالبه ختمي او دا غنه بعد بیا موږ چې کوم نه نزو کنه دلته بيو وایا خاجي وای جی ولې ناشه مرزاده زده د بالا اوسېدل ته د بنګا د سولرو مطالبه دا چې موږ ته باندې ټیکس هم موږ د ستان وزن راکې زبنګ دغه علاوه نور هیڅ مداري چې دغه موږ د وزن راکې او دغه خبره دا چې د سو پورې دا وزن زموږ مسلې نه حل کړي نو زموږ افضل با ته د نامعلوم وخت پورې خپل نوم وایو دا راته وایي چې نو کله ناشه ولې ناشه نن درې مورز د جی اورې او ناسو په ایمان ډېر پریشان دي موټر ولا زیاته کوي ټیکسونه ټول پلازه 210 روپۍ کړه او وزن د نپری 20 ټن وزن نه راکای 35 ټن د ویلر نه راکای او ډېر سخت ظلم را سکے 10000 5000 15000 20000 روپۍ چالان نه راکای او ډېر سخت پریشان دي او روټ موبایل نه مغلو حالات ډېر خراب دي حالات ډېر خراب دي کفارس که تاسو را مطالبه منظور نشي بیا بس کوي نو بس موږ نور سلام نه راځي روټ ته پر اوځي روټ په بنده اوځي د خلاص بسم الله الرحمن الرحیم زئی جی السلام علیکم زمانو نثار دی او زه یو ډرایور یم بل زمون سره په ټول پلازو باندې په موټروي والا بل پنجاب والا چې کوم دی هغه زمون د کې پاسینګ نه مني د شپې ما ډاکوان لوټ کوي د ورځې ما د سرکاري ډاکوان لوټ کوي ناجایز چالانونه 10000 15000 د ما سره اوس په ګاډي کې پراتی دي تاسو ته ولې شم نه موږ د وزن راکوي نه قانون صحیح راولي او نه دوی لکه خپل کار صحیح کوي خو دغه د وجه راوتي او تر څو پورې زموږ د مطالبات نه منظور شي تر هغه پورې موږ د احتجاج جاري نو دغه تاسو لا ډېر کم نه لکه نور تاسو کم ځای پورې کار دي تاسو نور ځان سره راپاسوي دا خو موږ وایو چې موږ ټول ډرایوران د ټول پاکستان ډرایوران موږ په کار دي چې موږ راپاسو او خپل حق تپوسو ټیک شو ها دا د دې مطالبات دي دا د تاسو ته مطالبات خیمه آل پښتون ګوډز ترانسپورټ یونین فدریشن دی دی هړتال کړی د جیر موټر نېشنل هایوے باندې کم ناجایز چالانونه کې هغه دی بند شي پټرولینګ پولیس پنجاب چې کوم نن د چالان اختیار ته واپس واغسته شي ټول ټیکس کې چې کوم 100% اضافه شوی دا په ټول پلازو باندې وجه دا دی نمونږ نمنو او دا چې کوم نن کله چې ایکسل لوډ ناپیژامه عمل شوی دی نو رجسټریشن بک باندې دا چې د لیډن ویډ او انلیټډ انلوډ ویټ چې کوم نن کا ډراما داري ختم کړي شي جلسي او جلوسونو کې د گاډي او پکړ دکل دي هم بنشي ځکه چې دا ونیوي شي نو دوی ته بیا پیسې نه ورکړي پیسې اکثر افسران به جب کې وخوري او گاډي د دوی استعمالي کې دا اوس پر درنو کې هم ټریلو باندې دی روډونه بند کړي وو بیا کې د پیسې نه دی میلاو دغه شانتا ډرایوران وایي چې دا غي هیوی ډرایوینګ لایسنس چې کوم دی په دې کې آساني پیدا کړي شي او فټنس سرټیفیکیټ چې کوم دی په ټول پاکستان کې
یکسا قایم کړی شي دغه د دې غوښتنې دي او دوی دلته کې ناست دي په هړتال باندې او دغه ګاډي ودرولي دي د هغه سره پورې هم ولاړ دي دا تاسو وګورئ د هغه ځای پورې هم ولاړ دي دغه شان دغه طرف ته هم ولاړ دي او بیا که موږ وګورو نو هغې طرف ته هم دغه ګاډي ولاړ دي دغه شان دې طرف ته هم ولاړ دي دوی لا تر اوسه پورې سړک نه دی بند کړی خو که د دې غوښتنې پوره نه شي نو دوی به بیا دغه عمل ته هم کېدای شي چې لاړ شي په دې وجه باندې دا یو ناجایزه د دې سره کېږي او دوی دغه غوښتنې چې کوم د هغې د پوره کولو دپاره ناست دي ما له اجازه راکړئ د الله په امان